من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دا یو وی چې الله پاک یو انسان چې بل انسان قتلې دا قتل ورته الله پاک فضل کې لیکل دی نو دا د قاتل نه قصاص ولې اخلي دا خو شریعت کې تاویل دی یو سړی چې بل سړی وژني دا قصاصي کې د دې وجنه الله په ازل کې دا چې لیکلي دي چې دا به په خپل اختیار قتلې دا چې نه دي لیکلي چې دا مجبور دی په دې قتلولو دا به په خپل اختیار قتلې نو ځکه دا قصاصي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې مخکې الله پاک ذکر د مؤمنینو مخلصینو کړو او د کفارو مخلصینو یې کړو خالص مؤمنان او خالص کافران او په دې رکوع کې الله پاک بیان د مذبذبینو منافقینو کوي. ومن الناس من يقول الله پاک فرمای باج د انسانانو نام من يقول هغه خلق دي چې هغه وایي آمنا بالله وباليوم الآخر چې مون ایمان راوړی دی په الله پاک باندې او په ورځ اخرنۍ. ومن الناس دا مبتدا ده او من يقول دا ورته خبر ده کته اعتراض کی چې من الناس دا څنګه مبتدا کړه دا خو جاری مجرور ده او جاری مجرور په مبتدا نشي واقع کېدل. نو قاضي بیضوی رحمه الله فرمایي چې من په معنا د بعضو سره ده نو بعض الناس شو نو بعض الناس مضاف و مضاف الیه مبتدا او من يقول ورته خبر. اوس اعتراض راځي چې ولې دومره تکلف کوي چې من په معنا د بعضو سره دا مضاف او الناس مضاف الیه مضاف سره د خپل مضاف الیه نه مبتدا او من يقول ورته خبر خدا څخه کا من يقول مبتدا مؤخره او من الناس خبر مقدم دا څه کنه. تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا د قضیه بدیهیه ده په دې کې به فائدہ نشته. بیا به معنا دی چې من يقول من الناس څوک چې دا خبرې کوي هغه انسان دی په دې ته خبر نه نو په دې قضیه کې څه فائدہ شو چې څوک دا ورستنی خبرې کوي هغه انسان دی په دې خو څوک کوي چې څوک دا خبرې کوي هغه انسان دی په دې قضیه کې فائدہ نشته. فائدہ په دې کې ده چې بعض الناس دا مبتدا شو من يقول خبر شي نو په تقسیم د انسانانو راشي چې انسانان درې ډلې دي یو خالص مؤمنان بل خالص کافران بل د منافقان. نو دا تقسیم په انسانانو کې به هر تراشي چې من الناس مبتدا کې او من يقول ورته خبر شي. په الناس کې خپل تحقیق دا په بل ځای کې درته وکم نن د دې دوه آیتونو موږ پوره تحقیق وکړو بیا در باندې ډیریږي او ځکیږي نه نور اسانه ترجمه بل وکړو بیا بل ځای کې الناس راځي ان شاء الله چاته به بیان وکړو. الله پاک فرمایي ومن الناس من يقول باجد انسانانو نه هغه خلک دي چې هغه وایي آمنا بالله وباليوم الآخر من ایمان راوړی دی په الله پاک باندې وباليوم الآخر او په ورځ اخرنۍ باندې. ګوره آمنا بالله من يقول آمنا په دې باندې یو لفظي اعتراض درته کوم. من یقولو کې ضمیر دی چې د من ته راځي دی هغه ضمیر د مفرد دی او آمنا کې ضمیر د جمع دی هغه د دې من نه عبارت دی. نو یقولو کې ورته ضمیر د مفرد راځي او آمنا کې ورته ضمیر د جمع راځي شو نو د ضمیر ورته راځي شو یو ضمیر د مفرد او بل ضمیر د جمع. تاسو ورته جواب ورکړئ چې من په اعتبار د لفظ سره مفرد دی او په اعتبار د معنا سره جمع ده. لدی وجنه په یقولو کې رعایت د لفظ د من شوی دی او په آمنا کې رعایت د معنا د من شوی دی او رعایت د لفظ مخکې وشو رعایت د معنا وروسته وشو. وجه دا چې لفظ مقدمي په خارج کې او معنا مؤخره. دویم دا چې رعایت د لفظ کې وحدت دی ضمیر د واحد ذکر کیږي او چې رعایت د معنا وکي نو الته ضمیر د جمع ذکر کیږي او الواحد قبل الجمع. لدی وجنه اول ضمیر د مفرد ذکر شو او بیا ضمیر د جمع ذکر شو نو اول رعایت د لفظ شو بیا رعایت د معنا وشو. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. الله پاک په الفاظو کې د منافقانو بل منافقت هم ذکر کړي. یو خو دوی منافقانو په دې خبرو کې بل منافقت کولو دوی خو يهود او نصارا وکنه الله یې منلو او اخرنۍ ورځ یې منله په دې کې تعریض کولو پیغمبر علیه السلام او د صحابه ذهن ته دا وروسته چې موږ د صحابه په شان مؤمنان یو. مطلب دا چې موږ الله ورځ اخرنۍ منو او ثانه منو رسالت نه منو قرآن نه منو دا نور شیان ذکر نه کړو. په دې الفاظو کې منافقت وکړو او بعض علما فرمایي چې دا تخصیص د الله د ورځ اخرنۍ د دې وجه نه کړی دی چې په سلسله د ایمان بالغیب کې دا دوه شیان چې ډېر مهتم بشان دي
یو ایمان په الله بل ایمان په ورځ اخرنۍ نو د اهتمام د وجې نه تخصیص د دې دواړو کړی دی ګوره اول جواب دا شو چې د دې دواړو تخصیص ولې کړی دی په دې منافقت کې منافقت دی چې موږ په دې دوه ایمان دی یعنی په تام ایمان نه دی او په قرآن هم ایمان نه دی دویم وجه د تخصیص دا کوي چې دا دواړه ډېر محتم بشان دي په سلسله د ایمان بالغیب کې د اهتمام د وجې نه د دې دوه تخصیص کړی دی دریم جواب دا دی چې کله کله د یوې سلسلې اول او اخیر ذکر شي مقصود پکې استيعاب او احاطه نو صرف دا دوی ذکر کړه اول او اخر او مقصود د دوی استيعاب او احاطه ده یعنی ټول مؤمن به شیان منو وما هم بمؤمنین الله پاک فرمایي دوی مؤمنان نه دي وما هم بمؤمنین په دې کې تاکید ده وما هم په دې هم کې تاکید ده تاکید د څه د وجه نه ده یو تاکید پکې تقدم الفاعل دا هم په حقیقت کې فاعل د ایمان دی نو د تقدم د فاعل د وجنا یو تاکید راوړو دخول د بای په خبر کړي دا دویم تاکید دی وما هم بمؤمنین نو دوه تاکید پکې راغلو یو تقدیم د فاعل او بل دخول د با په خبر او دا دوه تواکید الله پاک د دې وجنا ذکر کوي چې د دوی په دعوه باندې په ابلغه طریقه باندې رد کوي ځکه چې دوی په ابلغه طریقه باندې د ایمان دعوه کړې و دوی داسې ویلو چې زموږ په ټولو مؤمن به شیانو باندې ایمان دی الله پاک فرمایي وما هم بمؤمنین دا دوه تاکید ذکر کړو یعنی دوی د مؤمنانو په ډله کې نه دي داخل او څوک چې د مؤمنانو په ډله کې نه دي داخل هغه مؤمن نه وي نو دوی مؤمنان نه دي نو ګوره دعوه مبرهنه کړه درې تواکید شو یو تاکید پکې تقدیم د فاعل شو دویم تاکید پکې با شو دریم تاکید پکې برهان شو دوی د مؤمنانو په ډله کې نه دي څوک چې د مؤمنانو په ډله کې نه هغه مؤمن نه وي نو دوی ځکه مؤمنان نه دي یخادعون الله والذین آمنوا الله پاک فرمایي دوی دوکه کوي دا الله پاک سره مخکې خو دوی په خلو باندې ویلي چې زموږ په ټولو مؤمن به شیانو باندې ایمان دی نو الله پاک دلته فرمایي چې د دوی په ټولو مؤمن به شیانو باندې ایمان نه دی بلکې دوی دروغ وایي یخادعون الله دوی دوکه کوي د الله سره والذین آمنوا د هغه خلکو سره چې مؤمنان دي د دوی سره دوکه کوي یخادعو باب د مفاعله دی باب د مفاعله د مشارکت لپاره د دواړو طرفینو نه دوکه نو د منافقانو د طرف نه خو مخادعت ظاهر دی او د الله د طرف نه صورت د مخادعت شته خو حقیقت د مخادعت نشته صحیح د کافرانو د طرف نه حقیقت د مخادعت دی او د الله د طرف نه صورت د مخادعت دی صورت د مخادعت داسې دی چې الله پاکم په دې منافقانو باندې په دنیا کې احکام د مؤمنانو جاری کړل او په دنیا کې نعمتونه ورکړل خو په آخرت کې ورته عذاب عظیم تیار کړی دی نو دای صورت د مخادعت یخادعون الله اوس په دې اعتراض راځي چې دوی دوکه کړی دوکه کوي د الله سره د الله سره خو دوکه نه ده متصوره الله علیم بذات الصدور دی نو بعض علما فرمایي چې لفظ د الله د تبرک لپاره ذکر شوی دی اصل مقصود دوکه ده د مؤمنانو سره والذین آمنوا دوی دوکه کوي د خلکو سره چې هغوی ایمان راوړی دی وما یخدعون الا انفسهم الله پاک فرمایي دوی دوکه نه کوي مګر د خپلو ځانونو سره کوي د خپلو ځانونو سره دوکه کوي د خپلو ځانونو سره دوکه د دې وجې نه کوي چې الله پاک د دوی د دوکې په وجه دوی ته جزا ورکوي نو دا داسې شوه لکه دوی چې د خپلو ځانونو سره په خپله دوکه کوي او یا د دې وجې نه چې دا وبال د دوکې د دوی ته راجع دی په دنیا کې او په آخرت کې نو دا داسې شوه لکه دوی چې دا دوکه د خپلو ځانونو سره وکړه وما یخدعون الا انفسهم دوی دوکه نه کوي مګر د خپلو ځانونو سره یې کوي زه په دې باندې سوال او د جواب کې به درته ذکر کړم ګوره داسې چې اسانه شي درته وما یخدعون الا انفسهم دوی دوکه نه کوي مګر د خپلو ځانونو سره یې کوي نو ته اعتراض وکړه چې د خپل ځان سره دوکه خو متصوره نه ده مخادعت دا خو د دوه کسانو په مابین کې راځي یو سړی د بل چا سره دوکه کوي نو چې کس یو وي نو دلته خو دوکه نه ده متصوره مخادعت خو بین الاثنین تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا خدا همغه مخکنی خدا ده یخادعون الله والذین آمنوا هلته خو اثنین دي کنه یو طرف ته منافقان دي بل طرف ته مؤمنان دي هلته اثنینیت شته
دا وما يخدعون الا انفسهم هغه مخکنی خدا ده. خو د دې معنا دا ده چې د هغه مخکنی خدا وبال چې دی کافرانو ته راځي دی. مخکنی خدا چې کومه وه د هغې وبال کافرانو ته راځي دی. نو چې وبال کافرانو ته راځي دی نو اصل کې پکار دا وه چې الله داسې ویلی وی چې د دوی د خدا په وجه الله دوی ته جزا ورکوي. خو الله تعبیر په دې وکړو چې وما یخدعون الا انفسهم، دوی دوکه نه کوي مګر د خپلو ځانونو سره یې کوي، ځکه ضرر یوازې دوی ته راځي دی. او یا دویم جواب ورته وکړه چې وما یخدعون الا انفسهم، ټیک ده خداع په معنا د اثنین کې وي، خو دلته د خداع نه حقیقت نه دی مراد بلکې دا مجاز مرسل دی د ضرر نه، یعنی ما یضرون الا انفسهم، دوی ضرر نه رسوي مګر خپلو ځانونو ته. دریم جواب ورته وکړه چې ګوره خداع په معنا په مابین د اثنینو کې وي، دلته اثنین کله ذاتي وي حقیقتا دوی او کله اعتبارا دوی. دلته اعتبارا د دې کافرانو منافقانو نه موږ دوه جوړو، په مطلب باندې پوه نو اعتبارا چې ترېنه دوه جوړ کړي نو د خداع د دې باب د مفاعلې تقاضا پوره شوه. وما یخدعون الا انفسهم، دوی دوکه نه کوي، الله پاک فرمایي مګر د خپلو ځانونو سره یې کوي. وما یشعرون، او دوی نه پوهېږي. وما یشعرون متعدي دی، مفعول به غواړي. نو مفعول به څه شی دی؟ بعضې علما فرمایي چې د دې مفعول به دا دی چې ان الله یعلم ما یسرون وما یعلنون. وما یشعرون، دوی په دې نه پوهېږي چې الله پاک چې دی په ما یسرون وما یعلنون باندې عالم دی. یا مفعول به داسې ورته مقدر کا وما يشعرون اطلاع الله نبيه على خداعهم، دوی په دې نه پوهېږي چې الله په خپل پیغمبر ته د دوی په دوکه خبر ورکړی دی. دریم یا مفعول به ورته داسې مقدر کا وما يشعرون هلاکهم انفسهم، دوی نه پوهېږي په هلاکت خپل باندې خپلو ځانونو لره چې دوی هلاک دي. شعور الادراک بالحواس الخمس الظاهره، او بعضې علما فرمایي چې شعور په معنا د علم سره دی. فی قلوبهم مرض، الله پاک فرمایي د دوی په زړونو کې مرض دی. په دې خو پوه شو که نه؟ نو په ژبه دوی اقرار کولو او په زړه کې انکار کولو، دا دوکه یې کوله، دې ته اعتقادي نفاق وایي. نفاق په څو قسمه دی؟ اعتقادي نفاق، عملي نفاق، حالي نفاق، مختلف اقسام دي. دا د دوی اعتقادي نفاق دی چې په ژبه به امن نه ویلي او په زړه کې ایمان نه و. که په ژبه او زړه دواړو باندې اقرار وي لیکن اعمال د اسلام، اعمال د یو سړي د اسلام سره پوره مطابق نه وي، دې ته بیا عملي نفاق وایي، هغې ته کفر نه وایي. چې په ژبه هم اقرار کوي په زړه کې تصدیق وي لیکن اعمال د شریعت سره مطابق نه وي، هغه عملي نفاق دی. دریم نفاق حالي دی، دا د خواصو په نسبت باندې نفاق دی، حالي نفاق چې حال د قال سره موافق نه وي، حال د قال سره موافق نه وي، دا حالي نفاق. خو دا د اخص الخواص په نسبت باندې دی. په بخاري شریف کې حدیث دی، داسې یو حدیث دی، یو راوي فرمایي چې ما ډېر صحابه ولیدل چې په خپل ځان باندې د نفاق نه ویرېدل. نو هغه نفاق اعتقادي نه ویرېدل او نه د نفاق عملي نه. دا صحابه چې په خپل ځان د نفاق نه ویرېدل، دا نفاق حالي نه ویرېدل چې د زړه په نورانیت کې به فرق راغلو، صحابه کرامو به دې ته هم نفاق ویلي. یعنې صحابه به د دې نه ویرېده چې هسې نه د زړه په نورانیت کې فرق راشي، د قال او د حال په مابین کې مخالفت را نشي. حضرت حنظله رضی الله عنه دا یو صحابي دی، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې حنظله منافق شو. څنګه منافق شو؟ ستا په مجلس کې چې وي د زړه حالت یو وي او چې ستا د مجلس نه جدا شي نو بیا د زړه حالت بدل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل دا تبدیل د حالت نه تعبیر په نفاق باندې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې که ستاسو حالت د مجلس نه بهر هم داسې وي لکه زما په مجلس کې نو تاسو سره به بیا په کوڅو کې ملایکو مصافحې کولې. صحیح نو دا دریم قسم منافقت شو. درې منافقت درته ما ذکر کړو. اول اعتقادي، په دې سړی کافر کېږي. دویم عملي، په دې سړی ګناهګارېږي. او دریم حالي چې قال د حال سره مطابق نشي یا د زړه په نورانیت کې فرق راشي. دا د اخص الخواص په نسبت باندې منافقت دی، نور نه ګناه ده نه کفر دی. یو بل منافقت هم شته د شیعګانو تقیه، دا هم نفاق دی.
اگر چې شیعاګان ورته ایمان وایي د شیعاګانو یو اصل دی چې الا لا ایمان لمن لا تقیه له، خبردار دا هغه چا ایمان نشته چې د چا تقیه نه، نو دوی تقیه کوي. تقیه دې ته وایي چې دلته راشي په دې مجلس کې ځان سني کړي، چې د مجلس نه بهر شي نو بیا ځان نه شیعه جوړ کړي. ستا په مجلس کې وي چې د صحابو احترام کوي، صحابو سره رضی الله عنهم وایي چې ستا نه پناه شي بیا ورته کنځلې کوي، نو دې ته تقیه وایي. کلي چرخي کې چې زه بندي یم د شیعاګانو یو مولا و او انټرنیشنل مولا و، یعنې د ایران په سطحه د دوی مولا و، او د ایران نه به چین او دې ځایونو ته سفرونه هم کول، نو هغه موږ سره بندي و. ما ورسره مباحثه کوله، روح الماني مې کتب مې د سره بحث کولو، روح الماني کې ډېر ښایسته بحث دی. نو په دې بحث کې به مې ډېر راګیرولو. نو ما ته یې ورځ ویلي وایي زه بلکل حنفي کېږم، مسلمانېږم او حنفي مسلمان ځان نه جوړم، وهابي کېږم هم نه، حنفي مسلمان د ځان نه جوړم. یو ورځ ویلي وایي زه حنفي شوم، زه پرې پوه شوم تاسو تقیه کوئ، دروغ وایي. بیا به چې مونځ کولو نو څادر به یې اغوستی او دا ټاکې به د څادر لاندې نیولی او پټ، چې سجده به یې کوله زر تندی به یې پرې کېښودو، چې سجدې نه به راوچت شو بېرته به یې جب کې واچولو، زمونه به یې پټولو. دا تقیه کوي. الا لا ایمان لمن لا تقیه له، د دوی په نقش قدم وهابیان هم تقیه کوي. امارت اسلامي چې په افغانستان کې وو، اوس په دې افغانانو کې ماته ډېر پنځپیران او وهابیان معلوم دي چې هلته پیران وو. د امارت په ټیم کې لوی پیرانو دومره تسبیح ورسره وي، ذکر فکر مراقبې به یې کولې. پیر سباق صاحب دي پیر صاحبانو ته بتلل، چې کله امارت سقوط وکړو بېرته وهابي شو، په سینه به یې بیا لاسونه کېښودل. بیا چې امارت یو فرمان صادر کړو لاسونه یې بېرته ښکته کړه د نوم نه لاندې، په یو فرمان لاسونه ښکته کړه ټول وهابیان. نو په هر تقدیر دا تقیه کوي، دا ذاتي وهابي دی او د سیاست د وجې نه ځان ته کله کله حنفي وایي، نو دا د تقیې علم منافقان دي. امام مالک رحمه الله فرمایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به ورته منافقان ویلي، دا زموږ په زمانه کې زندیقان او ملحدان چې کوم دي دا د منافقانو په حکم کې دي. زندیق او ملحد، زندیق او ملحد پېژنئ عزیز الله، لږ مخکې مې درته ویلي چې وایي شریعت منم په خولم او په زړم، لیکن معنا او مفهوم ورته بدلوي، نو دې ته زندیق وایي. قرآن کې دې ته ملحد وایي او احادیثو کې ورته زندیق وایي. نو مطلب باندې پوه شو. نو امام مالک رحمه الله فرمایي چې د دې زمانې د زنادقه او ملحدین چې دي دا منافقان دي. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، دا علت دی د دې خبرې دپاره چې وما هم بمؤمنین، دوی مؤمنان نه دي. دا ولې مؤمنان نه دي؟ ځکه چې فی قلوبهم مرض، یا دا جمله مستأنفه ده، علت د دوکې ذکر کوي. ولې دوی دوکې کوي؟ الله پاک فرمایي علت د دوکو دا دی چې فی قلوبهم مرض، یا یې ربط داسې دی چې دا جمله مقرره ده د ما هم بمؤمنین دپاره، دوی ایمان نه راوړي، د هغې معنا ذکر کوي. فی قلوبهم مرض، د دوی په زړونو کې مرض دی. منافقان چې ځان ته دوکه ورکوي نو الله پاک فرمایي چې دا بالکل ظاهره خبره ده، لیکن منافقانو ته ځکه نه ظاهریږي چې د دوی په زړونو کې مرض دی. نو چې د چا په زړه کې مرض وي هغه ته دا پته نه لګېږي. فی قلوبهم مرض، د دوی په زړونو کې مرض دی. کومه عضوه او حاسه چې د کوم غرض دپاره وضع شوي وي او بیا دا غرض ورباندې مرتب نشي، د دې غرض عدم حصول ته مرض وایي. نو سترګې الله د کتلو دپاره پیدا کړي دي چې د سترګو د کتلو په مابین کې رکاوټ راشي، دې ته مرض وایي. غوږونه الله د اورېدلو دپاره پیدا کړي دي، د غوږونو د اورېدلو په مابین کې چې رکاوټ راشي نو دې ته مرض وایي. جسم الله د حس دپاره پیدا کړی دی، د جسم او د حس په مابین کې چې رکاوټ راشي دې ته مرض وایي. د زړه الله د معرفت دپاره پیدا کړی دی، نو چې د زړه او د معرفت په مابین کې رکاوټ راشي دې ته مرض وایي. نو ګوره د دوی د سترګو او د حق د لیدلو په مابین کې رکاوټ دی، نو دی د سترګو مرض. د دوی د غوږونو او د حق د اورېدلو په مابین کې رکاوټ دی، نو دی د غوږونو مرض. د دوی د زړونو او د الله د معرفت په مابین کې رکاوټ دی، نو دی د زړونو مرض دی. نو ګوره چې کله جسمانی مرضي نو په هغې وخت کې ښه غذا مضر وي. اوس غوړي ښه غذا ده، خو چې کله ته مریض یې نو غوړي درته ضرر رسوي. د مالداران به تاسو ګورئ سپورې ډوډۍ خوري ځکه په دوی کې مرض دی، نو غوړي ښه شی دی لیکن دوی ته ضرر رسوي. نو چې جسمانی مرض وي نو ښه غذا به مضر وي،
نو اول به مرض زایله او بیا به ښه غذا استعماله نو بیا به تا ته فایده درکوي او که مرض دې زایل کړی نه وي او ښې غذاګانې استعماله نو بیا د نفع په ځای تا ته ضرر رسوي دا ښې غذاګانې درته ضرر رسوي. اوس ګوره د ګډ غوښې چې غوړیو کې پخې کې ښه غذا ده که نه خو مریض سړي ته چې یو سړی مریض وي د مرض زیاتوي د مریض مرض زیاتوي ښه غذا ده خو د مریض مرض زیاتوي. اوس د مریض مرض چې پې زیاتېږي دی خو داسې نه شي ویلی چې دا غذا خرابه ده غذا نه ده خرابه دکې مرض دی. نو ګوره دارنګې د قرآن هم دی فزادهم الله مرضا د قرآن آیتونه بهترینه روحاني غذا ده خو د مریض د مرض د وجې نه د دې مریض مرض زیاتېږي په مریض کې په کافرانو کې بیماري ده نو د دوی بیماري زیاتوي که دوی دا د زړه نه بیماري وباسي نو دا غذا به بیا دوی ته فایده ورسوي. نو د جسمانی مرض په وخت کې ښه غذا مضره اول به د مرض ازاله کې او بیا به ښه غذا استعماله که د مرض ازاله دې ونه کړه او ښه غذا دې استعماله کړه نو بیا تا ته ضرر رسوي. همدارنګې د روحاني مریض دپاره د هدایت او د ایمان تلقین دا کله نفع ورکوي چې کله مرض زایل او چې مرض زایل نشي او ته ورته قرآن تلاوت کوي نو د دې په وجه د دوی مرض نورم زیاتېږي. نو فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الله د دوی مرض زیات کړو لکه ښه غذا چې د مریض مرض زیاتوي نو قرآن د کافرانو مرض زیاتوي ځکه د دوی د مرض ازاله نه ده کړې. ولهم عذاب علیم الله پاک فرمایي د دوی دپاره عذاب دی دردېدلی یو درد ورکوونکی عذاب وي هلته به علیم په معنا د مولم سره کوي درد ورکوونکی عذاب. دلته دا عذاب دومره سخت دی چې درد ورکوونکی خو دی خو د ډېر زور نه په خپله دردېدلی دی نو علیم په خپل حقیقت پرېږده د دوی دپاره دردېدلی عذاب دی د ډېر زور او طاقت نه په خپله دردېدلی نو بل څوک خو تباه کوي بلکل. بما کانو یکذبون ما مصدریه ده په سبب د کذب د دوی دروغ ویلي په دې آمنا کې فی قولهم آمنا واذا قیل لهم ولهم عذاب علیم د دوی دپاره عذاب دردېدلی دی. عذاب دردېدلی څنګه دی ګوره ډېر عذابونه دي د دوی دپاره کوم دین چې زړه نه غوښتو هغوی ته مجبورن غاړه کېښوده دی په دنیا کې عذاب دی یو شی دې زړه نه غواړي او بیا هم ورته مجبور دی آمنا آمنا چغې وهې او زړه دې نه غواړي دا هم سختترین عذاب دی. دویم دا دی چې اوس د دوی خیرخواهان یهود او نصاراو او دوی ځان ته آمنا آمنا ویلې د آمنا په وجه د مجاهدینو په ډله کې تلو او د خپلو خیرخواهانو سره جنګېدل د خپلو کافرانو سره جنګېدل دی بل عذاب بل عذاب دا دی چې د نارینهو په شان خپله عقیده ظاهرولی نه شوه بلکې د بېغیرتو په شان خپله عقیده پټه کړې وه خو چې څه عقیده یې ده په میدان ودرېږه که نه په میدان یې ښکاره کړه نو د نارینه خوی دا دی نو د ښځو په شان او د بېغیرتو په شان خپله عقیده پټه کړې وه دی دنیوي عذابونه او په آخرت کې هم د دوی دپاره سختترین عذاب دی. زمونږ بعضې ملګري چې خپلې عقیدې ښکاره نه شي بیانولی د مرګ نه ویرېږي نو دا هم د دوی دپاره یو سختترین عذاب دی زړه دې غواړي او په خوله نه شي ویلی. الا ان واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض چې کله دوی ته وویلی شي لا تفسدوا فی الارض چې تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې الله پاک د دوی باطني مرض ذکر کوي چې د دوی باطني مرض دومره قوي دی چې صلاح ته فساد وي او فساد ته صلاح وي. یو سړی چې فساد ته صلاح وي او صلاح ته فساد وي نو د ده د روحاني او معنوي مرض انتهایي قوي وي. نو قوت د مرض د دوی الله ذکر کوي چې دا مرض د دوی دومره قوي دی چې اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض کله چې دوی ته وویلی شي چې تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې دلته اوس اعتراض راځي چې الفساد لا یکون الا فی الارض فلما ذکر الارض فساد خو کېږي په ځمکه کې اسمان کې خو دوی فساد نشي کولی اسمان ته خو قطع نشي ضرور به دوی په ځمکه کې فساد کوي نو دا د فی الارض لفظ الله ولې ذکر کړو نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې الله پاک د دوی نمک حرامۍ ته اشاره کوي چې ګوره ای کافرانو د الله په ځمکه کې اوسېږئ او بیا د الله په ځمکه کې فساد کوئ د یو چا په کور کې چې ته مېلمه یې او په هغې کور کې ډوډۍ خورې او بیا په همغې کور کې فساد کوي دې ته نمک حرامي وایي نو د الله په کور کې اوسېږي د الله په ځمکه کې او بیا د الله په ځمکه کې فساد کې نو دا ډېر نمک حرامي ده. نو لا تفسدوا فی الارض تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې
واقبح خلق الله لمن بات في نعمائه يتقلب بات عاصيا. دا الله په مخلوق کې بدترین مخلوق هغه دی چې دا الله په نعمتونو کې ورک دی او بیا د الله نه فرمانه دی، سر نه تر خو د الله په نعمتونو کې غرق دی او بیا الله نه مني او د الله نه فرمانی کوي. نو د دوی نه محرمۍ ته اشاره ده چې کله دوی ته ویل شي چې تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې، دوی څه فساد کولو په ځمکه کې؟ د دوی د فساد یو څو نمونې دي. اوله ده چې دوی به د مسلمانانو رازونه افشا کول، دا یو فساد. دویم فساد دا دی چې کافران به د مسلمانانو په خلاف آماده کول. دریم فساد دا دی چې د کافرانو اعتراضات به د ضعیف العقیده مسلمانانو په مخ کې بیانول تر څو چې هغوی په شک کې واقع کړي. بل فساد دا دی چې دوی به د خپل نفاقم یو دینی او دنیوي فساد دی. خپل نفاق په خپل دینی وي که دنیوي وي، خو چې نفاق وي نو دا یو مستقل فساد دی. دوه مخې سړی چې وي همیشه فساد خور وي، همیشه فساد خوري او د هیڅ چا خیر خوا نه وي، هغه همیشه د خپل ځان خیر خوایي. نو دا دوه مخیتوب چې دی په خپله یو فساد دی. قالوا انما نحن مصلحون. الله پاک فرمایي چې دوی به ویلي بېشکه موږ چې یو مصلحون یو. انما نحن مصلحون دا جهل مرکب دی. جهل مرکب خو پېژنه، یو جهل بسیط دی، بل جهل مرکب دی. جهل بسیط دی ته وایي ان کس کې نه داند و بداند کې نه داند. یو سړی پوهېږي او په دې پوهېږي چې زه نه پوهېږم، نه. ان کس کې نه داند و بداند کې نه داند. یو سړی نه پوهېږي خو په دې پوهېږي چې زه نه پوهېږم. لکه د عوام بیچارهګان نه دي، د عوام رونه دا جاهلان دي په جهل بسیط. دوی همداسې تا ته وایي زه خو نه پوهېږم. نو په دې خپله ناپوهۍ پوه دی. یو علم خو لري که نه؟ یو علم شته. په چا علم دی؟ په خپله ناپوهۍ. نو په خپله ناپوهۍ علم شته. نو یو پکې علم دی او یو پکې جهل دی. یو پکې جهل دی چې ناپوهي ده، یو پکې علم دی. په دې خپله ناپوهۍ پوه دی، دې ته جهل بسیط وایي. ان کس کې نه داند و بداند کې نه داند. نه داند یو و بداند کې نه داند. دویم پکې بدانت شو، یو پکې جهل شو، بل پکې علم شو. یو جهل مرکبي. جهل مرکب دی ته وایي ان کس کې نه داند و نه داند کې نه داند. در جهل مرکب ابد الدهر بماند. بعضې امیان هم داسې وي، بعضې امیان نه پوهېږي او داسې نه وایي چې زه نه پوهېږم. په دې خپله ناپوهۍ هم نه پوهېږي. یو خو یې ناپوهي نفس الامري ده، بله په دې خپله ناپوهۍ هم نه پوهېږي. نو دوه ناپوهیانې شوي که نه؟ یو ناپوهي ده، بل په دې خپلې ناپوهۍ ناپوهي ده. دا جاهل مرکبي. نو دلته الله د دوی جهل مرکب ذکر کوي. دوی ویلي چې انما نحن مصلحون. دوی مفسدینو او د خپل فساد ته به اصلاح ویلې، نه پوهېدل او په خپله ناپوهۍ نه پوهېدل. جاهل مرکب چې وي د جاهل بسیط نه خطرناکي، نو دا جاهلان مرکبان. نو دا یا جهل مرکب دی او یا جهل مرکب نه دی، جهل بسیط دی. دوی ښه پوهېده چې دا فساد دی، خو بیا به د خپل عادت مطابق دروغ ویلې، د فساد ته به اصلاح ویلې. نو جهل بسیط پکې راغلی. الا انهم هم المفسدون. الله پاک فرمایي خبردار بېشکه دوی چې دی یوازې هم دوی فساد کوونکي دي. انهم هم المفسدون. دی هم کې مې درته تحقیق کړی دی او المفسدون د دې تعریف کې مې درته خبر وکړو. المفلحون کې مخکې ولكن لا يشعرون مفعول به ورته مقدر دی، لیکن دوی نه پوهېږي مرض قلبهم په مرض د قلب خپل. نو الله پاک فرمایي الا انهم هم المفسدون. دوی مفسدین دي ولكن لا يشعرون، لیکن نه پوهېږي. فساد کوي خو نه پوهېږي. اوس په دې اعتراض ورېږي چې نه پوهېږي، نو بیا خو دوی ته مذمت نه دی متوجه، بیا ملامت نه دی. لا ذم على من افسد ولم يعلم. یو سړی فساد کوي خو نه پوهېږي، نو د فساد مضموم نه دی. مضموم هغه فساد دی چې سره د علم نه وي. دلته الله پاک فرمایي چې دوی فساد کوي علم نه لري. نو بغیر د علم نه فساد کول، لکه د ماشومانو اوس دلته لوبې کولې، تاسو ټول ورته خندل، فساد یې کولو خو نه پوهېدل. نو دا مضموم نه دی. همداسې لوبې کوو چې یو طالب وکړي ټول به ورته برګي. نو ګوره سره د علم نه فساد کول دا مضموم وي.
او بغیر د علم نه فساد کول دا خو مضمون نه او دلته الله پاک فرمایي چې دوی فساد کول بغیر د علم نه. تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره مقصر فی العلم سړی کوتاهي کوي په علم کې سره د تمکن نه قدرت لري چې ځان عالم کړي او بیا هم ځان نه عالم وي د فساد مضمون دی ولو که سره د بې علمۍ په صورت کې مقصر فی العلم سره د قدرت نه بالعلم نو دا تقصیر په علم کې سره د قدرت نه په علم دا تقصیر چې دا په خپل مضمون دی. حتی چې بعض علما فرمایي چې دا د جهل نه بدتر دی د خالی جهل نه چې قدرت په علم باندې نه اسوء حالا من غیره. نو یو سړی تقصیر په علم کې کوي تقصیر په علم کې دی د دې وجه نه دی عالم نه دی چې خپل تقصیر په علم کې کړی دی. نو مقصر فی العلم چې وي دغه فساد مضمون دی ولو که بغیر د علم نه. دا یو جواب ورته وکړه. دویم جواب ورته دا وکړه چې مفعول د تشعرون دغه نه دی چې لا یشعرون دا کوم چې شاه منصور بابا په قرآن شریفونو کې لګېدلی دی چې ولکن لا یشعرون مرض قلوبهم د خپل زړونو په مرض نه پوهېږي یا لكن لا يشعرون بانهم مفسدون بلکې دلته مفعول به داسې ورته مقدر کړ ولكن لا يشعرون ان وبال ذلك الفساد يرجع اليهم. دوی په دې نه پوهېده چې دا وبال د فساد به په آخرت کې دوی ته راجع کېږي. خو پوهېده چې په دنیا کې فساد کوو خو په دې نه پوهېده چې وبال د فساد به دوی ته راجع کېږي. نو علم یې سره د علم نه فساد کولو خو په دې علم نه چې وبال د فساد به دوی ته راجع کېږي. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس. الله پاک فرمایي چې کله دوی ته ویل شي امنو تاسو ایمان راوړئ کما امن الناس لکه چې ایمان راوړئ د خلکو د ناس نه مطلقاً صحابه کرام مراد دي دا چې ایمان راوړئ لکه صحابه کرامو چې څنګه ایمان راوړئ نو د الناس نه صحابه مراد دي. دا یو توجیه. بعض علما فرمایي چې د الناس نه علما د بنی اسرائیل مراد دي لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه وغيره دا چې ایمان راوړي لکه عبد الله ابن سلام وغيرهم چې ایمان راوړي. دریم دا په تاریخ ابن عساکر کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د ناسون تفسیر داسې مروي دی آمنو کما آمن ابو بکر وعمر وعثمان وعلی لکه دی خلفاء اربعه چې څنګه ایمان راوړی دی نو داسې ایمان تاسو راوړئ. نو په یو حدیث کې د څلورو خلفاء تخصیص دی او د دې څلورو تخصیص ځکه کړی دی چې ایمان هغه معتبر دی چې د خلفای راشدینو په منهج باندې وي او چې د خلفای راشدینو په منهج باندې نه نو هغه ایمان به معتبر نه دی. نو ګوره د دې صحابهونو الله تعبیر په الناس باندې وکړو. د الناس نه یا صحابه مراد دي یا علما د بنی اسرائیل مراد دي یا خلفای اربعه مراد دي. الله پاک د دوی نه تعبیر په الناس باندې کوي مطلقاً. په دې کې دې خبرې ته اشاره کوي چې حقيقي انسانان هغه دي حقيقي انسانان د صحابه دي او هغه چې د صحابه په منهج رواني او څوک چې نه صحابه او نه د صحابه په منهج باندې رواني دا هوی صورت د انسان دی په حقیقت کې انسان نه دی نه ابن آدم بلکې غلاف آدم هغه انسانان نه دي بلکې د انسانانو شکل صرف جوړ کړی دی. نو داسې ایمان راوړي لکه د صحابه. نو صحابه معیار د حق شو که نه داسې ایمان به راوړي لکه صحابه. نو یا به صحابي کېږي یا به د صحابي په منهج باندې ځي نو بیا به ستانه تعبیر په الناس باندې کېږي او چې نه صحابي نه د صحابي په طریقو ځي نو بیا صرف شکل دی د انسان دی او نور په حقیقت کې یا وابي او یا شیعي. دوی وایي چې صحابه معیار د حق نه دی صحابه معیار د حق دی. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء نو دوی په جواب کې ویلي انؤمن كما آمن السفهاء ایا موږ داسې ایمان راوړو لکه دې سفهاء چې راوړی دی. اوس په دې اعتراض راځي چې دا خو بیا منافقان نه شو ښکاره کافران چې د مسلمانانو په مخ کې دا جمله ووایي چې انؤمن كما آمن السفهاء نو دا خو کفر ظاهر کړو او کفر چې ظاهر کې بیا خو منافق نه پاتې کېږي ښکاره کافر کېږي. تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا جمله به په خپل مابین کې پټه پټه ویلې کله به چې سره یو ځای کو یو د بل سره نو داسې به ویلې چې انؤمن كما آمن السفهاء. دا یو جواب. دویم جواب دا دی چې دلته په اصل کې لو مقدر دی واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس اذا په معنا د لو دی یعنی لو قيل لهم آمنوا كما آمن الناس کچرته دوی ته دا جمله وویلې شي
لقالوا انؤمن كما امن السفهاء، نو دوی به دا ووایي، لیکن دوی ته اوله جمله نه ده ویلې شوې، نو دا دویمه جمله هم دوی نه ده ویلې. لو انتفاعي نه دپاره راځي که نه، نو هېڅ چې په معنا د لو سره کېږي، نو دویمه جمله منتفي ده له وجې د انتفاع د اولې جملې نه. بعضې علما دا جواب کوي او بعضې علما وایي چې دی د مسلمانانو په مجلس کې ویلې، د مسلمانانو په مجلس کې چې کله اعلان وشو چې آمنو کما آمن الناس، نو دوی به پس پسک کول، پټ پټ به یې ویلې چې انؤمنو کما آمن السفهاء، خپل مابین کې به یې سره پټ پټ ویلې د مسلمانانو په مجلس کې. او بل اخیری جواب ورته دا دی چې په مسلمانانو کې هم بعضې کمزوري مسلمانان وي که نه، یو منافق به ورته خپل راز ظاهر کړو، بیا به هم د ده خپل منافقت به ورته ښکاره کړو، بیا به هم د ده هغه راز ساتلو، د ده منافقت به چاته نه بیانولو. خو د اخري توجیه ضعیفه ده، ځکه د صحابو په باره کې دا ګمان موږ نه کوو. قالو انؤمن کما آمن السفهاء، مسلمانانو ته به سفها ویلې، یعنی دا د دین لیونی دي چې د زمانې د انقلاباتو نه نه ویریږي. دا د منافق عادتو چې د دین لیونیانو ته به سفها ویلې. نن هم دا عادت دی که نه، د دین لیونیانو دې ته خلک سفها وایي، دې طالبانو ته سفها وایي، دا د دین لیونیان دي، د زمانې په انقلاباتو نه پوهېږي او نه ویریږي، نه د کروز نه ویریږي، نه د ټمبم نه ویریږي، نه د ټنګ نه ویریږي، نه د 2 ملکو د طاقتو نه ویریږي. دا ګوره چې هسې عقل ته واړې ډېره ګرانه خبر ده چې د ټولې دنیا د کافر نه نه ویریږي او په تش لاس ورسره جنګېږي. تش لاس دا دی، زما یوه ډلګۍ دلته دا کمران تللی و، 3 میاشتې کېږي چې ما ته وایي یو دوربین راته واله، 3 میاشتې د شپې دوربین چې اربکیانو ته موږ ښکارو، موږ ورته ښکارو، موږ ته نه ښکاري، په کمینه وړو، 2.5 لکه یا 3 لکه روپۍ کېږي، په 3 میاشتو کې بېچارهګان یو دوربین نشي اخیستی، دی ته تش لاس وایي که نه. داسې د کافرانو وفادار اوس به 20 دوربینه ورته ورکړی چې د کافرانو وفادار وي. دا د دین لیونیان دي، هېڅ نه لري، د زمانې د انقلاباتو نه هېڅ نه ویریږي، نو دوی ته به دوی سفها ویلې، لکه نن سبا چې ورته سفها وایي. د دین په محبت کې د دنیا مصالح نظر انداز کول دا د صحابو میشنو چې نن سبا طالبان د هغې په نقش قدم روان دي. روافض او خوارج دین صحابو ته احمقان، کافران او منافقان وایي. روافض صحابو ته کافران او منافقان وایي، ټول روافض. او خوارج دا وابیان چې دي دوی صحابو ته احمقان وایي، صحابو ته ناپوهه وایي. امین الله پېښوري وایي حضرت عمر 50 فتوی قرآن و سنت نه خلاف ورکړي وي، یعنی زه خو یو هم نه ورکوم، خو حضرت عمر 50 ورکړي وي، پلانکي صحابي دومره ورکړي وي او پلانکي صحابي دومره ورکړي وي. دا صحابو ته د صفهاو نسبت دا خوارج هم کوي او روافض هم کوي. انؤمن کما آمن السفهاء، سفي هغه چاته وایي چې خپل نفع او ضرر نه پېژني. صحابه کرام د آخرت د نفع او د ضرر په فکر کې او د دنیا نفع او ضرر د آخرت په مقابل کې هیڅ نه ګڼل. لدې وجه نه ورته د دنیا سپیانو سفها ویلي. د دنیا سپي چې دي هغه داسې خلکو ته سفها وایي چې د آخرت د نفع او د ضرر په مقابله کې د دنیا نفع او ضرر ته هیڅ نه وایي. یو ملګری و، دا زما ګوته داسې ختلې، تاسو ګورئ که نه، دا یوه ګوته مې ختلې ده. دا زه په یوه ډاکټن کې ناست وم، نو یو ملګری دی امیر صاحب و، ټولو تبلیغیانو پسې موږ بد نه وایو، ما درته پرونه م ویلې چې خیر غالب دی، مونځ زده کوي، عبادت زده کوي، خرافاتو نه پکې ځان ساتي، ډېر خلک دې مونځ زده کړو، خو یو نقصان پکې دی. نو یو نقصان یې دا و چې زه د شاګۍ تاڼې ته روان وم، یو بل خان صاحب مولوي صاحب دی، و شهید شو، هغه هم را سره یو ځای ناست دی. نو یو امیر صاحب دی ډاکټر کې بیان شروع کړی دی، بیان کې وایي دا صحابه ډېر قمقلان وو، معاذ الله. ما ورته ویل امیر صاحب مطلب دې ښه دی، زړه دې ښه دی، خو دا جمله دې غلطه ویلې، دا د منافقانو جمله ده. انؤمن کما آمن السفهاء، دا خو به منافقانو ویلې چې انؤمن کما آمن السفهاء، غلط تعبیر دې وکړو، داسې تعبیر مه کوه. بیا ما ته وایي ته په څه پوهېږې، ټول جوماتونو کې دې وظیفې خوړلې دي، او شپه ورځ جومات کې پروت یې وظیفې خورې، ته په څه پوهېږې؟ نو ما ورته ښځه ته په څه نه پوهېږم. کله چې شب جمعې ته لاړې، هلته په شب جمعه کې چې کوم لوی لوی علما دي، خیر دې هغوی نه تپوس وکړه، زما تا باندې زړه درځي، په دې خبره کافر کېږي. زه وظیفې خورم، هلته خو څوک وظیفې نه خوري که نه، مرکز کې د چا نه تپوس وکړه. نو ما په نرمه لهجه ورسره خبره کوله، دی نور هم تېر شو، وایي ته ماجر یې، تاسو ماجر داسې کوم، وایي ستاسو ښځې داسې کوم، بس دې سره مې وویل.
دا ګوته مې پې وخته خوله مې پې ماته کړه بل مولي صاحب هم وهلو نور ډاکټرې نه کوږ شو نو دا نو بیا ما ته وویل زه خو داسې نه وایم چې صحابه قمقل د دنیا په لحاظ قمقل وایي د آخرت په لحاظ هوښیار و د دنیا په لحاظ قمقل و پوه شو ورباندې نو دا د کفر کلمه ده انؤمن کما آمن السفهاء خپل نفع او ضرر چې څوک نه پیژني نو دوی به ویلي دا صحابه خپل نفع او ضرر نه پیژني صحابه چونکې د آخرت د نفع او د ضرر په فکر کې د دنیا نفع او ضرر د آخرت په مقابله کې هیڅ نه ګڼل له دې وجې نه د دنیا کلاب ورته سفها وایي لکه نن سبا چې طالبانو ته سفها وایي الا ان قالوا انؤمن كما امن السفهاء حدیث کې خراجي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وخيار سره هغه دی چې ځان وخيار کړو او د آخرت لپاره عمل وکړو والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله احمق هغه دی چې نفس د دنیا د خواهشاتو تابع کړو قمقل هغه دی الا انهم هم السفهاء الله فرمایي چې خبردار دوی یوازې هم دوی قمقلان دي ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا لقوا الذين امنوا چې کله به دوی مخامخ شو دغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی قالوا آمنا نو دوی به ویل چې موږ هم ایمان راوړی دی دلته اوس اعتراض راځي چې مخکې الله پاک هم داسې جمله ذکر کړې وه داسې ویلو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر او دلتم الله پاک هغه مضمون ذکر کوي واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا دا تکرار کی فائدہ څه ده تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا بیان د زمانه د دې مخکنی جملې ده مخکې جمله کې الله دا ویلي چې ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر منافقانو به دغه جمله ویلي چې آمنا بالله وباليوم الآخر خدا جمله علی الدوام نه ویلي دې په کوم ځای کې ویلي زمانه کوم وا نو زمانه د ویلو د دې جمله داوا چې اذا لقوا الذين امنوا چې کله به دوی د مؤمنانو سره ملاقات شو نو بیا به دا جمله ویلي علی الدوام نه ویلي یا دویم جواب ورته وکړه چې دا تکرار نه دی مخکې آمنا مع الخداع او دلته آمنا مع الاستهزاء ده یو آمنا مع الخداع او د دوکي سره او یو آمنا د استهزاء سره مخکنه آمنا د دوکي سره او دا آمنا د استهزاء سره یا دریم جواب ورته وکم چې مخکې آمنا مطلق او دلته آمنا مقید بانه كان عند الحاجه چې عند الضرورت به ویلي مطلق مخکې مطلق دلته د عند الضرورت آمنا بیان دی تفسیری کبیر داسې جواب کوي مخکې اخبار عن احداث الايمان او دلته اخبار عن احداث الاخلاص في الايمان دی مخکې مطلب دا چې موږ مؤمنان یو د دې جملې مطلب دا دی چې موږ خالص مؤمنان یو واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا چې کله به دوی د مؤمنانو سره مخامخ شو نو دوی به ویل چې آمنا یعنی اخلصنا بالقلب موږ په اعتبار د زړه ایمان راوړی دی شاه منصور بابا قرآن شریفونه دلته شته که نشته تاسو آمنا سره کم قید لګولی لسانا که نه واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا لسانا نشته هذا سيدا واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا مطلب میرا دی چې دا د لسانا معنا نه صحیح کیږي ځکه دوی به د لساني ایمان دعوه نه کوله د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې او د صحابو په مجلس کې بلکې د قلبي ایمان دعوه به کوله نو اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا قلبا لسانا خود مخکې نه معلومه چې د اخلاص بالایمان بیان کوي نو قلبي ایمان بیانولي واذا خلوا الى شياطينهم الله پاک فرمایي چې کله به دوی لاړو واذا خلوا یا په معنا د انفردو سره ده چې کله به دوی یوازې شو الى شياطينهم خپل شیطانانو سره به یوازې شو او یا خلوا په معنا د مضوا سره ده واذا خلوا الى شياطينهم یعنی اذا مضوا الى شياطينهم چې کله به دوی لاړو خپل شیطانانو ته نو خلو چې په معنا د مضبوع سره شي نو بیا دوه مفعول غواړي د شاه منصور بابا په قرآن کریم کې غالبا دا دویمه معنا ذکر شوی اذا خلو یعنی مضبوع چې کله دوی بلاړو نو اذا مضبوع چې مضبوع شي بیا دوه مفعول غواړي نو یو مفعول به ورته حذفوي نه داسې به وایي مضبوعهم الى شیاطینهم چې کله به دوی تیر شو د مؤمنانو نه واصلین الى شیاطینهم او وبرسې د شیطانانو ته
اذا خلو الى شیاطینهم نه داسې به وایي اذا خلو یعنی اذا مضو مفعول اول به حذف کی چې اذا خلو هم ده چې کله به دوی لاړه د مؤمنانو نه چاته به لاړه الى شیاطینهم د وسیلینه پورې تعلق ورکا واصلین الى شیاطینهم په حال کون د دوی کې چې رسیدونکي به خپل شیطانانو ته شیاطینهم نه څوک مراد دي عبد الله ابن عباس فرمایي چې د شیاطینهم مصداق رؤوسهم د دوی مشران دي الله د دوی مشرانو نه تعبیر په شیاطینو باندې کړی دی یعنی چې کله به دوی خپل مشرانو ته لاړو امام الضحاک رحمه الله د دې معنا کوي الى کهنتهم چې کله به دوی لاړ خپل کاهنانو ته د دوی کاهنان هغه ډیر زیاتو کعب ابن اشرف په بنو قریظه کې یو کاهنو ابي برده په بني اسلم کې یو کاهنو عبد الدار په جوهینه کې یو کاهنو عوف ابن عامر دا په بني اسد کې یو کاهنو ابن السودا دا په شام کې یو کاهنو دا د يهوديانو کاهنانو نو چې کله به دوی لاړه د خپل کاهنانو ته نو یاترینه رؤوسا مراد دي یاترینه کاهنان مراد دي او الله پاک نه تعبیر په شیاطین باندې کړی دی شیاطین جمع تکثیر ده د دې مفرد شیطان راځي شیطان د فعال وزن دی د بشریانو په نيز نون پکې اصلي دی د شتم نه دی په معنا د بعد او د کوفیانو په نيز باندې دا په وزن د فعلان دی نون پکې زائد دی د شاته یشیت نه دی اذا هلک دیرو اوسو کاهنانو ته الله شیاطین ویل دي لتمردهم شیاطین متمرد او سرکشي او د دیرو اوسو او کاهنانم سرکشانو واذا خلو الى شیاطینهم په دې خو پوښوي د تمرد د وجنه د سرکشي د وجنه الله تعالی تعبیر په شیاطین باندې کړی دی دویم الله پاک تعالی تعبیر په شیاطین د دې وجنه کړی دی لکه شیطانان چې د حسن نه قبیح جوړي او د قبیح نه حسن جوړي نو دوی تم د خپل رؤوساو د خپل کاهنانو د حسن نه قبیح جوړولو او د قبیح نه به ورته حسن جوړولو نو الله تعالی تعبیر په شیاطین باندې کړی قالوا دوی بویل ان معکم بشک مون چې یو تاسو سره یو ان معکم مون تاسو سره یو دلته معیت نه معیت معنوي مراد ده معیت معنوي مساوات فی الاعتقاد یعنی مون په عقیده کې تاسو سره یو برابر یو اگر چې معیت حسیم د مؤمنانو سره ده په ملک د مؤمنانو کې اوسېګو کلی د مؤمنانو کې اوسېګو معیت حسیم د مؤمنانو سره ده خو معیت معنوي تاسو سره ده معیت معنوي چاته وي مساوات فی الاعتقاد دلته قالوا ان معكم مستاسو سره یو مخکې تاکید ذکر نکړو چې مؤمنانو سره به مخ شو نو څه به ویلي آمنا مختصره جمله به ویلي او چې د خپل مشرانو سره به یو ځای شو بیا به مؤکده جمله ویلي انا معكم ورلته مؤکده جمله ویلي د دې وجه دا ده چې دې منافقانو به دا خبره کوله چې زموږ دعوه د ایمان بالکل ظاهره ده نو د ظهور د وجه نه تاکید ته ضرورت نه لري او دعوه د کفر د خو په ځل کې د پټه ده نو دا تاکید ته ضرورت لري نو دعوه د کفر به مؤکده کړه او دعوه د ایمان به غیر مؤکده ذکر کړه ځکه دعوه د ایمان به دوی ویل چې ظاهره ده نو د ظهور د وجه نه به د دوی په نس تاکید ته ضرورت نه لرلو دویمه وجه دا ده چې لعدم الرغبه فيما سبق تاسو تلخیص کې وایي چې د معشوق او د محبوب سره کلام وګدي او د دشمن سره مختصر جمله د چا سره چې خبرې وګدول نه غواړي نو لنډه جمله ورته پیش کوي او چې دوستی وي نو د وړي خبرې نه ورته لویه جوړي موسی علیه السلام ته الله پاک فرمایي ما تلک بیمینک یا موسی دا لاس کې څه شی دی نو که زما په شان سړی وي نو ورته به ویل چې هي عصا لنډ به ورته ویل چې عصا په بلاغت نه پوهېدم موسی علیه السلام هغه په بلاغت پوهېدو نو هغه ورته وایي هي عصایا اتوکأ بها واحش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى لوی کلام ورته ذکر کړو نو لوی جمله د محبوب سره خلق ذکر کوي او مؤمنان د دوی مبغوزو نو غوی سره مختصره جمله ذکر کړه چې آمنا او د خپل محبوبانو سره اوږده جمله ذکر کړه قالوا انا معكم مستاسو سره یو انما نحن مستهزئون بشک مون چې یو استهزاء کوونکیو استهزاء استخفاف سخري یعنی رشخند وهلو ته وایي دلته استفعال استفعل په معنا د فعل سره ده ان مستهزئون طلب د رشخند نه کول دوی بلکې رشخند دیوالو
استفعال په خپل حقیقت نه دی پاتې ځکه بیا به مطلب دی چې موږ طلب د رشخند کوو رشخند نه کوو حالانکې دوی به رشخند او ټوکې کولې د مؤمنانو پورې نو استفعال استفعل په معنا د فعل سره دی انما نحن مستهزئون دا جمله مستأنفه ده په جواب د سوال کې واقع شوې ده لکه سائل چې سوال کړي چې ما بالکم توافقون المؤمنین تاسو د مؤمنانو سره ولې ظاهر کې ګرځي را ګرځي جمله سوال مقدره می دا جوړ کړو ما بالکم توافقون المؤمنین تاسو ولې د مؤمنانو سره ګرځي را ګرځي دا کوم استیناف شو سوال مقدره د سبب خاص سره تعلق نشته نه د سبب مطلق سره تعلق دی څه وجه ده چې تاسو د مؤمنانو سره ګرځي را ګرځي نو هغه درې اقسام د استیناف کې اول قسم دی خوش نو دا جمله مستأنفه ده دی رؤوسا او کاهنانو بدوی ته ویل چې ما بالکم توافقون المؤمنین نو دوی ورته ویل چې انما نحن مستهزئون بشکم استهزاء کوون کیو نو جمله مستأنفه ده په اول قسم استیناف سوال د سبب مطلق نه ده او یا دا جمله مستأنفه نه ده د ان معکم نه بدل ده او بدل الاشتمال ده لأن هذه الجملة تفيد ما تفيده الأولى وهو الصبات على اليهودية وزيادة وهو تعزيم الكفر مخکنی جمله کې یوازې ثبات علی اليهودیت ده ان معکم کې یوازې ثبات علی اليهودیت ده او په دې جمله کې څه شیان دي شابه ثبات علی اليهودیت او شابه تعظیم د کفر څوک چې کفر ته د تعظیم قایلی هغه د مسلمان پورې رشخند وایي نو دا بدل اشتمال شو په دوه شیانو دلالت وکړو په ثبات علی اليهودیت او په تعظیم د کفر نو یا بدل اشتمال ده دریم ترکیب هم کولای شي چې انما نحن مستهزئون بدل الكل ده د ان معكمنا لتساوي الجملتين من حيث الصدق ځکه د دواړو جملتين مصداق یو ده نو بدل الكل مرته ویل شي بدل الاشتمال مرته ویل شي بدل البعض مرته ویل شي ځکه ان معكم الت ذکر د معیت ده هغه معیت عام ده معیت شامله للاستهزاء معیت په طریقې د استهزاء او معیت په طریقې د عدم استهزاء معیت عام ده او انما نحن مستهزئون دلته یو معیت ته چې په طریقې د استهزاء ده نو یو معیت ته مخکې عام معیت نو دا بدل البعضم کې دي شي دم کې دي شي چې دا تاکید کې د ان معکم د پاره ان معکم کم ثبات علی الكفر او انما نحن مستهزئون دا جمله د هغه د پاره مؤکده ده پدې کې ثبات علی الكفر ده الله یستهزئ بهم الله پاک چې د دوی پوری به استهزاء وکي الله یستهزئ بهم الله پاک ته نسبت د استهزاء شو الله یستهزئ بهم قیامت کې به الله د دوی پوری استهزاء وکي نو الله ته نسبت د دی وجه نه وشو چې دا ابلغ استهزاء ده دویم الله پاک مؤمنانو ته خپل دوستی ښکارا کوي چې اے زما مؤمنانو زما بندگانو منافقانو ستاسو پوری استهزاء وکړه زه ستاسو بدل اخلم الله یستهزئ بهم زب په قیامت کې د دوی پوری استهزاء وکم نو دا څومره شفقت د الله مهرباني د الله د مؤمنانو سره الله پاک مؤمنانو ته وایي چې زه درته کافی ما ستاسو انتقام په قیامت کې زه اخلم نو د مؤمنانو تعظیم هم پکې راغلو ولا احد اغير من الله ده الله نه بل غټ غیرتی ذات نشته الله یستهزئ بهم ويمدهم يعني ويزيدهم الله بدوی ته زیادت راولي فی طغیانهم فسرکشی د دوی کې یعمهون يعني يترددون چې سرګردان وي ويمدهم فی طغیانهم دا فی طغیانهم د یمدهم پورې تعلق لري نو چې د یمدهم پورې تعلق ورکړي نو یعمهون بحال واقع کوي نو تقدیر د عبارت بدای ويمدهم يعني ويزيدهم الله دوی ته زیادت راولي فی طغیانهم په سرکشی د دوی کې د دوی سرکشی نورم زیاتای نو چې په حال کون د دوی کې یعمهون نو یعمهون بحال واقع کوي په حال کون د دوی کې یعمهون یعنی ترددون چې سرګردان دي پرې پوښوي نو ګوره فی طغیانهم د یمد پورې متعلق او یعمهون می حال کړو دام جایزه ده چې فی طغیانهم د یعمهون سره متعلق کوي ويمدهم يعمهون في طغيانهم ويمدهم الله دوی ته مهلت ورکړي او یا یزيدهم دوی ته زیادت راولي
په حال کون د دوی کې يعمهون فی طغیانهم یعنی يترددون فی طغیانهم چې په خپل سرکشي کې دوی مترددي اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى الله پاک فرمای اولئک دا منافقان امام مجاهد مشار الیه منافقان ګرځي یا اولئک دا اهل کتاب قتادته مشار الیه اهل کتاب ګرځي یا اولئک دا کفار مطلقا دا عبد الله ابن عباس او دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما ترجمه ده راجح معنا ده چې دا اولئک مشار الیه کفار مطلقا شي او امام مجاهد چې د دې مشار الیه منافقان ګرځولې دي او قتادته چې د دې مشار الیه اهل کتاب ګرځولې دي نو هغه په طریقې د تمثيل سره ګرځولې دي په طریقې د حصر نه دي ګرځولې روح المانی دی امام مجاهد معنا ته ترجیح ورکړی دا ځکه بحث د منافقان روان دي اولئک دا منافقان چې دي الذين اشتروا الضلاله الله پاک فرمای دا داسې خلق دي اشتروا الضلاله بالهدى چې واخست دوی گمراهی په هدایت باندې تاسو ته اوس ما استعاره بالتبعیه خو ده اشتروا الضلاله بالهدى واخست دوی گمراهی په هدایت نو اشتروا په معنا د استبدلوا سره ده د شاه منصور بابا په قران کریم کې غالبا دغه معنا ده استبدلوا نور مفسرین دلته معنا لیکي اختاروا نو ګوره اشترا مشبہ اختیار او استبدال دا مشبہ اشترا مشبہ به د دې مشبہ به مشتقی راوخله چې اشتراو ده او په مشبہ کې استعمال کنو دي ته ویل شي استعاره بالتبعیه اشتروا الضلاله بالهدى الله پاک فرمای واخست دوی گمراهی په مقابله د هدایت کې نو هدایت نه دوی سامان جوړ کړ دای ور کړ او د ضلالت نه مبيعه جوړ کړ دای واخست اوس په دې اعتراض واردېږي چې اشترا خو سب کی ملکیت د سامان غواړي مخکې سړی د سامان او مالکی به دکاندار ته ورکی او دغه په مقابل کې مبيعه واخلي نو د دوی سره کم هدایتو چې دوی هغه ورکړو او دغه په مقابله کې ضلالت واخستو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته د هدانه مراد یا ایمانی ظاهری ده لیکن دا ترجمه دا کمزوري وجه ده دلته د هدایت نه مراد هغه ایمانی فطری ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر بچی چې په فطرت د اسلام پیدا کیږي ورسته به پلار ترنه يهودي جوړي یا ورسته ترنه پلار عیسوي جوړي خدای په خپل پیدا شوی په فطرت د اسلام باندې ده نو هغه هدایت فطری ته نه مراد ده او یا دویم جواب ورته ورکا چې تمکن من الهدایت خو سره شته کنه اگر چې هدایت نشته تمکن من الهدایت نازل شو په منزله د هدایت نو دا سمن د دې سمن دوی مالکانو د دې تمکن من الهدایت دا سمن ورکړو دا روپۍ ورکړي او د دې په مقابله کې ضلالت واخیستو گمراهی واخیسته فما ربحت تجارتهم الله پاک فرمای ګټه ونکړه د دوی تجارت دلته مجازي عقلی ده کنه تجارت فاعل در ربحت شو ګټه خو تجارت نه کوي خو تجارت سبب د فما ربحت تجارتهم نو ربحت حقیقت عقلی ده چې تجارت منسوب شیدل ته تجارت ته منسوب شو نو دا مجازي عقلی ده فما ربحت تجارتهم الله پاک فرمای د دوی تجارت ګټه ونکړه وما كانوا مهتدين او نو دوی مهتدیان وما كانوا مهتدين یعنی خلاصه دا چې دی الذي تطلبه التجار امران تجار بشيان غواړي یو رأس المال او بل ربحه دوی دا دواړه ځای کړ رأس المال هغه عقل دی چې خالی وي د مانعنا نور تفصیل درته پکې نه کوم ټیم اخیری دی نو رأس المال هم ترینه لاړو هدایت هم ترینه لاړو او هغه ګټه هم لاړه نو وما كانوا مهتدين الله پاک فرمایي دوی مهتدین نه دي په دې ایمانی ظاهری باندې الى طریق الجنه د جنت لارې ته مهتدین نه دي راه یافته نه دي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او باندې وله نن مې وګنټه زیاته کړه سبا ته مې وګنټه نورم زیاته کوم بس صحیح سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت